لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. دردی پاک پر شوق سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي وسلم علیہ. سورہ تکاثر مکی سورت تے ات آیتون دی نازل شبه درست رسول کوثرنا او مخی رسول ماعوننا. د ترتیب جمعی په اعتبار سرا دو د پاس سلم سورت تے او د ترتیب نزول په اعتبار سرا شپاڑسم نمبر سورت تے. تکاثر ورته په دې بنیاد باندې ویل کیږي چې په دې کې کلمه د تکاثر ذکر کړي شوی ده. نو د تسمیه الکل باسم الجز د قبیلی دا مکمل صورت موسوم د په سوره تکاثر باندې. ربط د صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کې بیان د احوال د قیامت وشو، نو په دې صورت کې هم بیان د قیامت کیږي. موضوع د صورت سبب د غفلت د فرائض منصبیه او د ادایګۍ نه، چې انسان د صد وجنا هغه چې کومې ذمہ داری د الله د طرف نه ورته ملو دي داغې نه په دې انسان کې د غفلت د صد وجنا راځي. نو هغه تمام اسباب دلته کې بیانېږي. دا موضوع د دې صورت ته خجی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې تنبیه ورکړي د انسان ته د په غفلت باندې. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی په مؤمنانو باندې چې مؤمن ته ایمان ورکړي دی په حشر او په نشر باندې. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په مؤمنانو باندې. الهاکم التکاثر مشغول کړي تاسو هغه ډیروالی او تفاخر په مال او په اولاد کې د چانه د قیامت نه مشغوله کړي، غافله کړي تاسو په خپل او مال او په دې اولاد په دې ډیروالی په فکر کې، نو قیامت ته نه یاد ښه. حتی تر دې پوری زرتم المقابر دا چلاړی تاسو قبرونو ته. اے متم علی ذلک الشغل ودفنتم فی القبور. چې څه وایي په دغه کې خپله مشغوله کې لګیا وئ او په دغه کې مشغوله کې لړئ د دنیا نه او قبرونو کې دفن شوئ. کلا حق خبر دا سوف تعلمون ذرد چې تاسو ته به پته ولګي. ثم بیا کلا حق خبر دا سوف تعلمون ذرد چې تاسو ته به پته ولګي په قبرونو په قیامت کې چې الله څه کوي تاسو سره. الله تعالی تاسو چې دی بغیر د تیاری نه قبر تلاړی، بغیر د تیاری نه اخرت طرف تلاړی، نو د کمال او اولاد تاسو له څه فایده درکوي او که نه درکوي د دې به درته پته ولګي. کلا حق خبر دا لو تعلمون کاش که چرته تاسو پوهیدئ علم الیقینی په هغه علم یقیني معالن چې تاسو هغه د مخکینو حالاتو نه خبردار وئ که نه، نو تاسو به دومره ګمراه نه وئ، تاسو به خپله اصلاح کړې به نو. لترون الجحیم خامخا وینئ به تاسو جهنم لره. ثم بیا لترونها خامخا وینئ به دا جهنم عین الیقیني په هغه سترګو د یقین سره. مطلب چې نه څه دی؟ لرؤیت البصر، د خپلو سترګو باندې مشاهدتن تاسو به چې کوم دا جهنم وینئ. ثم بیا لتسألن خامخا تپوس به کولی شي د تاسو نه یومئذ په دغه ورځ عن النعیم په باره د نعمتونو کې چې الله درته درکړي دي.
نو هر انسان ته هر نعمت چې په دې دنیا کې د الله د طرف نه ملاو دی کنه نو دا داسې نه ده چې ګینه بس خار نه پرسان دی. الله به د هر خپل نعمت په بدل کې د انسان نه تپوس کوي ورېخه چې بنده نعمت می درکړو ځواني می درکړې وا زړه کړه دې څنګه دا مال می درکړو ګټلې دې څنګه دې خرج کړې دې څنګه دې بنده عمر می درکړو څنګه دې تیر کړې دې او د علم په باره کې چې ما عن علمه ماذا عمل به چې په دې علم باندې عمل څومره کړی دی. ټیک شو جی. نو الله تعالی به زمونږ اساسو د ټولو نه تپوس کوي. نو علماء کرام ذکر کوي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هغه نعمتونه چې کوم الله درته درکړي دي نو مونږ تاسو د الله د نعمتونو شمار هم نشو کولی چې څومره نعمتونه الله مونږ باندې کړي دي کنه د هغې مونږ سوچ هم نشو کولی. او نو الله تعالی وی ګوره د دغه کې ټولو نعمتونو تپوس وکوم ځان کې د نعمت ته شکریا هغه جذبه پیدا کړه. خجی سوره عصر مکی سورت ته 3 آیتونه دي نازل شوه د رسول سوره الانشراح نا امک کی سوره عادیات نا د ترتیب جمعی په اعتبار سره د سورت 3 د پاسه سلام سورت ته او د نزول په اعتبار سره 14 نمبر سورت ته. ربط ته صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کې بیان دو تکاثر وشو نو په دې صورت کې اثر المرتب علی التکاثر وهو الخسران چې هغه تاوان دی چې کله انسان په دې ډیروالي د مال او په دې اولاد کې مشغول شي کنه نو د خپل تاوان کوي د آخرت. الله دغه مضمون دلته کې ذکر کوي. موضوع د صورت صدا موضوع د صورت دا چې بیان خسران الانسان و بیان اصول الاربعه للفلاح د انسان نقصان او د کامیابی او د فلاح اسباب چې کوم نه هغه سلور اصول چې کوم نه دلته کې بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې ورکړي د هر یو انسان ته من العمر و رأس المال هر یو انسان ته ژوند ورکړي دی او رأس المال ورکړي دی. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی باعطاء باسباب الربح فی رأس المال چې اسباب د ګټې چې کم نه هغه د انسان ته مهیا کړي دي. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په مؤمنانو باندې چې دی ته د خپل تابعداري او د خپل بندګۍ توفیق ورکړي دی. والعصر قسم منی په زمانه باندې یا علما ذکر کوي د عصر نه مراد څه دی وخت د مازیګر دی او د وخت د مازیګر دا وخت کم دی کنه دا ډیر قیمتي وخت دی دا ډیر قیمتي وخت دی. علما کرام ذکر کوي وای د دغه کې مازیګر دا چې کم اوقات دي کنه نو دا په غفلت کې نه دی تیرول پکار او الله د مازیګر په دی وخت باندې قسم زکه خوري چې د مازیګر دا وخت اکثر انسانانو نه ګوره په غفلت کې تیریږي هر سړی مشغولای هر سړی مشغولای. نو ان الانسان بشک دا انسان چې دی لفی خسر خامخا د پتاوان کی خسران العمر فی کل قرن من د هر زمانه د کم دی کنه هر انسان لګیا د خپل عمر کې نقصان کوي. نو الا الذين مگر خلق امنوا چې ایمان راوړل په وحدانیت الله او په قران باندې وعملوا الصالحات ونیک عملونه کوي وتواصوا حکم کوي خلق تابع الحق دنه کې خبره مطلب تنه ایمان دی. وتواصوا حکم کوي خلق تابع صبر په صبر سره ستل بکی بشدائد ارسال والتبلیغ چې ګوره د الله تعالی د دین د الله د کتاب د الله د پیغام پر رسولو کې تاسو تکلیفونه را رسی تاسو حالات راځي خو ته په هغه باندې صبر کې ٹھیک شو جی. نو علماء کرام ذکر کوي کنه چې دوه خبرې دلته کې چې کم نه حق ذکر شوي. لومبه تمام انسانان په تاوان کې دي اوس د دې تاوان نه څوک خلاص دي نو الله تعالی د هغې تاوان نه د خلاصېدو والا د هغې تفصیل هم بیانوي چې الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک شو جی. لومبه ایمان دی دویم عمل صالح دی دریم امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی او څلورم چې کم دی کنه تلقین په صبر سره خلق خپلم چې کم نه هغه د صبر هغه صبر پاغي باندې عمل پیرا کېدل او خلق تم تلقین د صبر کول او هر هغه انسان هغه چې کم انسان د صبر هغه د صبر توفیق د تملو شکنه دی به د الله د مدد نه محروم کیږي. قرآن مجید کې الله
بار بار وګورئ کنه نو بار بار الله مونږه تاسو ته یو مضمون بیانوي چې ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین. نو علما ذکر کوي چې دا الله مدد چې کم دی کنه دا به راځي په صبر باندې. نو بس صبر بدن کې پیدا کوو. خاجی سورت همزه مکی سورت ته او 9 آیتونه دي نازل شوه درستو سورت قیامه او مکی د سورت مرسلات نه. د ترتیب جمعی په اعتبار سره سلور د پاسه سلام او د نزول په اعتبار سره 22 نمبر سورت ته. ربط ته سورت د مخ کی سورت سره دا دی چې په مخ کی سورت کې اصول د فلاح او اصول د کامیابی ذکر شو چې انسان با کامیابیږي نو د کامیابی د پاره دله دا د اصول اپناول پکار دي. اوس په دې کې اصول د هلاکت بیانېږي چې ګوره انسان کدق خصلتونه درکوي نو تباه به شي. ګوره دا ګوره اصول د هلاکت دي، د دق کسی دونو نه ځان وساتئ. ٹھیک شو جی. نو علماء کرام ذکر کئی ویسے دے موضوع صورت صدا بیان الحلاک لارباب هذه الخصال حثال العظیم الذمیم اغا مذمہ چی کم اغا بدترین اخلاق تی، کم بدترین صفات تی، نو دا اغی صدے دا اغی اسباب دا حلاکت بیانی گی. خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې ګرځولې دی ویل عذاب د دې لپاره. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی چې سده باظهار الوعید علی المضر چې کوم نقصان دې سيزونه دي کنه په هغه باندې د الله د طرف نو وعیدات هغه ظاهر شوی دي. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په مؤمنانو باندې چې څه چلی کړی دی بانجاء الموحدین عن ضرر المضرین د هغه مضر خلق د ضرر نه الله د دغه مؤمنانو حفاظت کینو. ویلن حلاکت لکل همزه د پاره د هر یو غیبت کوونکی لمزه او سو عیب لګونکی. نو علماء کرام ذکر کوي غیبت دا ډیر ناکاره شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم دی کنه مونږه تاسو ته ارشاد فرمایي چې الغیبت اشد من الزنا. غیبت څه ته وایي؟ غیبت دې ته ویل کیږي چې یو انسان موجود نه دی او ته هغه پسې رستو چې کم نن هغه لګیای ورپسې غټه پړ دی ایخي اټه پړ دی ایخي. نو ګوره کدا کار په دې انسان کې موجود وي کنه نو دا غیبت دی او کدا کار په دې انسان کې موجود نه یو تی ورپسې وای نو دا بیا بهتان دی او بهتان ګوره د غیبت نم لوی جرم دی. پوهیږئ تاسو؟ نو غیبت نبی کریم فرمایي چې الغیبت اشد من الزنا. غیبت دا د زنا نم سخت جرم دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا غیبت ته خلقو ته ګناه نه ښکارېږي. زنا خلقو ته ګناه ښکارېږي، نور ډاکه چې کوم نن خلقو ته ګناه ښکارېږي، غلا خلقو ته ګناه ښکارېږي، خو دا غیبت نه دی. دا خلق په ګناه کې نه شماري. بس دا غیبت خو وایي زموږ د مجلس هغه ښایست دی که نه، زموږ د مجلس هغه خوند وی په دې باندې دی. نو ګوره د مجلس د خوند د وجې نه به خپل آخرت نه بربادوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وایي داسې ده که نه لکه چې د خپل مسلمان ورور غوښه خوري چې غیبت یې کوي. پوهیږئ تاسو؟ او د دنیا مثالونه په احادیثو کې د دې موجود دي. لکل همزه د پار د هر یو غیبت کوونکي انسان لمزه او عیب لګونکي الزام لګونکي الذي کس جمع مالا چې جمع کمال لرا وعدده او شماری دی لرا. بس دغه علماء کرام ذکر کوي وای دا مال جمع کول او شمارل دا د بخیل سړي کار دی. بس مال جمع کول دی کم دی، بس کینی سنبالی نه په خپل ځان له دنیا ګټي او نه په خپل ځان له آخرت ګټي. نو ګوره مال خشه دی خو چې د آخرت طلب پکې پیدا شي. خو چې د کم مال کې د آخرت طلب نه کنه د کمال ګوره د انسان لپاره انتهایی نقصان دی. یحسبو گمان کی دی انما له چې بشک مال در چې اخلده او بغردی دلر همیشه په عيش او آرام کې د څه خیال لې چې ګینه څه کمال لې نو ګینه دی آخرت کم دي کم نه حق په عيش او عشرت کې وي. الته کې د عيش او عشرت دار و مدار په مال نه دی، هغه د آخرت دار و مدار ته کم نه په عمل باندې رخا. کلا حق خبر داب لینبذن خامخ و بغردول شده فی الحطمت په حطمه کی. نو حطمه ستوي
فی النار التي تكثر لاعضائها دا سه اور دے کنا چې د اعضاء د بدن دا اړو کی چې کم دا بوله ماتای کا حطمه میدا کون کی تویل کی خجی وما ادراکا تا تسپتراب مل حطمه چې سد میدا کون کی عذاب نار الله اور د الله تعالی دی الموقدتو بل کړه شوی التي اغاب تطلع چرسیب اثر ددی علی الافئده پزړونو د انسانانو باندې هغه دومره دردناک کیفیت پي کنا چې دا د درد هغه اثر بد دی انسان دی زړه ته ورسیقا د درد او د تکلیف هغه انتها وي علماء کرام ذکر کوي وي د انسان بسی د انسان په هر یو جوړ باندې به اور بلیږي ښا انها بشکاب علیہم پدی بند بے موسرتن بند کڑشوی دروازی دی جہنم اے محبوستن بغلق الابواب دروازی ببندی نو دی اغا گرمی او دی اغا تکلیف پنورم سیوینو فی عمد ممددت پاغستن اوچتو کی علماء کرام ذکر کئی کنا ویسا چل وی دا جہنم دا چې کوم عذاب ورکول کیږي وای د دې جهنم دا غرغنډي دا سیوی چې لکه اوچت غرونه او د انسان د به پکې سي د جهنم په دې عذاب کې به تړل شوی او علماء کرام ذکر کوي وای دا سی وای چې د خپل ځان د یستو भरपूर کوشش کوي نو چې څومره د کوشش کوي نو دومره به د عذاب هغه شدت په د باندې راځي ښا حجی سورت فیل مکی سورت تے 15 آیتون دی نازل شوی درست سورت تکاثر و مکی سورت فلقنا دا ترتیب جمعی پا اعتبار سرا دا سورت چکم دے کنا دا 15 دا پاس سلم نمبر سورت تے 15 دا پاس سلم سورت تے او دا دی سورت چکم دے ربط تمک کی سورت سردا دے چی پمک کی سورت کے بیان دا حلاکت تا آخرت اوشو نو پدی سورت کے بیان دا حلاکت دنیاوی ذکر کیگی چی ابرہا او دا اغل اخکر چی کل دا اللہ دا دین پا مقابلہ کی دا اللہ دا قور دا خانکابی دروانولو پا غرض بند راغلل اللہ نیست و نابود کلل خواہ نو علماء ذکر کئی کنا وی کلم چې یو انسان د الله د دین مقابله تراغله دی کلم یو انسان د الله د دین د پاسدارانو مقابله تراغله دی الله ولا نسل ختم کړي دی ښا الله ولا نسل ختم کړي دی نو الله دلته کې کم دی کنا د خسران دنیوي د عذاب دنیوي تذکرہ دلته کې کوي ښا بسم الله الرحمن الرحیم علم ترایا ندی کتلیتاب کیف فالا چی سرنگ کارو کربو کارب ستاب اصحاب الفیل دا حتیانو والا سراب چی ابرہا ابن سبا دا دی یمن گورنرو خوا دا یمن گورنرو علماء کرام ذکر کئی وی پا دی یمن کی یو کوٹا جوڑا کڑے وا چی دا اگیتے دا خانہ کابی نوم ور کڑے خوا نو خلق تبیوی وی رازی وی دا خانہ کابی تا دتلو اس ضرورت نشتے وی دل تکی دا دینا چاپی رتاوی گئی تا نو علماء کرام ذکر کئی دا عرب چیو کنا اگر چه مشرکانو پا خانہ کعبہ باندے با دیر خپا کیدل دا خانہ کعبی سر دیر بے انتحامی نوا نو علماء کرام ذکر کئی دا مکی معظمین یو سڑے تلیو اگر چه لڑکنا ندہ دی ابرہا پا دی کوٹا کی دکو دسماتے ہوکو خواہ تکشوگی چه دکو دسماتے پا کیو کو ابرہا تا چه پتو لگی را وی سڑے پکار دیکھا سڑے وی غوارم نو چې دیو ته سړی کله پیش کنا نو د مکی معظمی یو باشندو نو ابرها ورته وی ولې دا کار کړی دی ورته وی صاحب وی ما ازمیخ مدا کو کنا وی زمونږ د مکی معظمی چې کومه خانه کعبه ده کنا وی هغې ته چې سړی کله چې کوم نر هغه داسې په بې ادبۍ سره نظر وکړي کنا وی هغه نه الله تعالی څه کوي هغه نه الله ګټې جوړې کړي د هغه الله سر قلم کړي خوی ابرها ویستا پا دی کوٹا کی خوی ما ڈک او دسماتے کڑے دے وی دی ما سر سو نکلنو وی دا کابی دا نم تی نلے کا دا خوی سرے وی اسی او کوٹا دا نو ابرها لغو سور اغلا او قسمی قولوی تر اگی پوری و پارام نکینم کنا تر کمی پوری چی دا مکی معظمی دا خانہ کعبہ دا وی دا می مکمل لڑو لی دی خوا نو لخکر را روان کو چاہتا مکی معظمی تا چکل رو رسیدل کنا نو پا دی لخکرو کی حاتیانو کا
هاتیان باندې را روان دي. نو چې کله وادي محصر ته راورسېدل کنه نو دا د دې مینا په دې مینا کې چې کمدن هغه یو مقام دی. اوس خو اگر چې سعودي حکومت چې کمدن یو اولډ مینا ده یو نیو مینا ده، نو د دې نیو مینا او د دې اولډ مینا په منځ کې چې کمدن یو وادي ده چې په هغې کې د دې حاجیانو خیمې اوس هم نشته. ٹھیک شو جی، حاجانو خیمې پکې نشته. چې کله دغه وادي ته راورسېدل کنه نو پړاو وکړو. نو علما ذکر کوي وایي د ابرهه فوجیانو د عبدالمطلب صاحب اوښان یې راوستل. نو عبدالمطلب صاحب چې کله د دې اوښانو ورته پته ولګېده نو رالی د پسې. خو چې کله راځي کنه ابرهه اعلان وکړو وی چې کوم عبدالمطلب راشي کنه وی دی به دقسې زما د تخت مخې ته ودروي وی یو سړی به دله ادب او احترام نه کوي. دله به ادب او احترام هېڅوک نه کوي. عبدالمطلب صاحب چې څنګه رانږدې شه کنه د هغه په تندي کې د حضور علیه السلام هغه نور مبارک پروت و. علما ذکر کوي وایي چې څنګه ابرهه ته را مخامخ شو ابرهه ورته د خپل تخت نه راپاڅېدو، رالی عبدالمطلب صاحب یې د لاس نه ونیسو او په خپل تخت باندې کېنو. خلق حیران دي چې دا څه وشو. خو ورته وی صاحب څنګه راغلی؟ عبدالمطلب صاحب ورته وی ستا دي سپایانو وی زما هغه اوښان نوستي دي وی د هغې تپوس له راغلی. وی ښه وی ما وی چې ګینې ته چې کمدن هغه د خانه کعبې تپوس کولو له راغلی وی زه خو د خانه کعبې دروانولو په اراده باندې راغلی یم. نو عبدالمطلب صاحب ورته ډېره د کمال خبره کوي. ورته څه وایي اما انا فانا رب الابل، وی زه د دې اوښانو مالک یم او د دې خانه کعبې یو رب شته، د دې خانه کعبې یو رب شته، یو ذات شته، هغه به یې تپوس کوي، هغه پوهېږه او ته پوهېږه. هغه پوهېږه او ته پوهېږه. علما ذکر کوي عبدالمطلب صاحب چې ته را روان شه کنه دې ابرهه وی دا زما نه دې وي څوک تپوس وکړي، زما نه دې وي څوک تپوس وکړي. علما ذکر کوي الله پې عذاب راوستو او عذاب دا و کنه چې الله پې ابابیل مسلط کړل. نو ابابیلو به چې کمدن هغه په دې خولې کې او په دې یو پنجه کې په دې بله پنجه کې کاڼي چې کمدن هغه به یې نیسلي، خو دا کاڼی نه و ایټم بم و. خو چې بس په کوم یو باندې به یې راخلاص که کنه نو د دې سر نه به شروع شو د د بدن نه بم پورې ووتو او بیا لاندې چې په کوم هاتي باندې په کومه سورلۍ باندې به سور نو هغې سورلۍ نه بم دا کاڼې پورې ووتو. سړی به چې کمدن هغه مکمل نیست او نابود شه. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای سو ابرهه باندې الله چې کوم مرض ولګو نو دا اډوکي نه دي، دا به د یو بل نه جدا کېدل بیا دا به د یو بل نه جدا کېدل. نو ګورې الله ظالم له موقع ورکوي، خو ګورې الله تعالی د ظالم په نیولو کې چې کله ونیسي کنه نو بیا خبره بل شانتي. ٹھیک شو جی. نو دلته کې د ابرهه واقع ذکر کیږي. نو الم ترا یا ندی کتلی تاب کیف فعلا چې څرنګه حال وکړه ربک رب ستا باصحاب الفیل د اتیانو والا سراب الم یجعل کیدهم عینو ګرځول هغه مکر د دی فی تضلیل په تباهی کې وارسل علیهم راوی لیږل په دې باندې طیرن مارغان ابابیل ډلې ډلې ترمیهم چې ویشتې دی لرا بحجارة په ګټو سره من سجیل د سنګریزونه فجعلهم پس وی ګرځول دی لرا کعصف معقول پشان د غیا خوړل شوي. یا خو په غرور او په تکبر کې را روانو وی دا خانه کعبه بروانو. الله تعالی وی داسې چې کم دی کنه داسې عذاب مې په مسلط کو لکه چې ساروی غیا اخري کنه نه یو خواروانه غردولې بل خواروانه غردولې کله پکې خپره ښکلې کله پکې چې کم دی اسیدا شون وهلې نو دا غیا چې کم دی خوره وره پرته. الله وی دقسې د ابرهه دا لښکر ټول تسمس پروت وکړه تسمس پروت او سو یو معمولی کمزور غونته کې پرنده په الله مقرر کړه. نو انسان نه دی، انسان ګوره چې کمدن هغه د الله د عذاب په مخ کې د معمولی غونته کې د پرندې د معمولی علما ذکر کوي وایي په دی باندې چې د ابابیل کمې ګټې را غورځولې که نه وایي دا ګټان نو دا ګوره چې کمدن وایي د چڼې د دانې برابر چې کمدن دوره کاڼي به وکړه څومره د چڼې د دانې برابر دا غټه چڼه چې که نه دوره دانه وه بس چې براله که نه بس سړی به یې وړی وبیا. ٹھیک شوه جي. همونږ تاسو ته خو الله خولم دي که نه دې ځای کې دې نږدې هغه دی دا لوړی کې که کوم ځای کې دا لوړی کې هغه ګټان چې هغه ګوره چې کمدنه هغه کرینونه او بولډیزر هم نشي خوځولی هغه ګټان چې کمدنو راغلي دي نو الله تعالی ګوره ډېر زور ور دی
خجی ترمیهم چی وشتی دی لرا بحجارتن پا گٹو سرا من سجیلن د سنگریزونا فجعلهم پسوی گردول دی لرا کعصب ماکول پشان دگیا قوڑل شوی سور قریش مکی صورت تے نازل شوی درست رو صورت 3 نا امکی رو صورت قارعانا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر شپک دا پاس سلم او دا نزول پہ اعتبار سر یو کم درشتم نمبر صورت تے کا ربط تا صورت تمک کی صورت سر دا دے چے پمک کی صورت کی دا اغی قوم تذکرہ شوا چے کم قوم سو دا دی بیت اللہ شریف دا دی روانولو پہ ارادہ باندر آگلو دلتا کسی کی گی دا اغی دا اغی دا خسران او دا بیت اللہ شریف دا دی محافظینو دا دی دا منجبرینو او دا دی خیال ساتون کو دا پارا دا انعامات دنیاویو جے کم دن اغا تذکرہ کی گی خواہ موضوع دا صورت صدا موضوع دا صورت دادا کنا چے فرائض دا علماء کرامو او فرائض دا زہادو چے کم دے کنا اگا دادے چے دی با تزہید عن الدنیا خپل زان با دی دنیا نا بے رغبتا کئی دا دی با دا دنیا سرس تعلق نیز کر دی اللہ اشتخا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اگا اللہ چی گردولے دے بیت اللہ زائد امن الرحمانی چی عام مہربانی کون کرے بی ایلا فی اہلی چی محبت ساتی دے بیت اللہ سرد دی اسیدون کی الرحیم و خاص مہربانی کون کرے پا اگا چا باندی چی کم خلق دا اللہ پا وحدانیت پاندی ایمان ناری خواب لئیلا فی قریشن دا وجد محبت ساتلو دا دی قریشناب ایلافهم محبت ددئی رحلت الشتائی اغا سفر دو اوری وصفیف او سفر دو جمی علماء کرام ذکر کئی سچل باو پا مکہ معظمہ کی خپل گورے جے کم دے کنا خپل گورے سو نا پا لازمہ کے نا دا زراعت قابل دا نا پا کی بل سی دی دا مکہ معظمی دا خلق و ذریع معاش عام چی باو کنا دا بسو دا تجارت پوکا بس یمن تبے سفروں کو نہ دا اغی التبے دا تجارت کی جسا نفع و ملا اسوا شام تبے سفروں کو بس اغی مال تجارت بے کو پا اغی کی چی مگڑ ورطا ملاوی دا نو بس پا اغی بندے بے دا زندگی گزران کو کا ٹھیک شو جی نو علماء کرام ذکر کئی وی دغا دا مکی معظمی دی خلق تا اللہ امتیازی شان ورکڑے کا او اگا امتیازی شان داو کنا چه خلقو با دی دیر قدر کو او سبیوی ویداد دی خانه کابی من جوران دی نو کچتا یو قافله با در ڈاکوانو پلاس پاندی ورغ لکنا او ڈاکوانو تبا پتا ورگی دا چی دا سیدی دا خانه کابی دا مکی معظمی اسیدون کی دی کنا نو اغیبم گوره دی قافلی تبیا سنوی اغیبم کوشش کو زکا سرے دا اغیب پزڑکی با هم یاروا کا اگرچہ کافرانو ڈاکوانو خود اگئی پزڑک ہم یارا جے کم نرد دی خبری با موجود ہوا جیسے دے دخانہ کابی خدمتگار دی اسے نجر تک اللہ تعالی منگل جے کم نرد اگید بجن سزارا نکی کا خجی فلیعبدو پس پکار چی عبادت تیو کی رب هذا البیتی در رب دی بیت اللہ الذي آذات اطعمهم رزق ورکی دیتا من جوع دسنا دلوگینا علماء کرام ذکر کئی چی دا سی یو وادی کی دی چی کلت اگا وادی جی کم دا اگا دا زراعت قابل ندا خداگینا باوجود اللہ دی تسکی اللہ ورطا جی کم نر دا رزق اگا انتظام برابر ای خواب و آمنہم محفوظ کڑیر دی لرا من خوف دیرنا دیری دا دشمننا او دیری دا ڈاکوانونا دیری دا نور آفتونونا خواب سورہ معون مکی صورت تے او وہ آیتون دی نازل شوی دا رست رسورت تکاثرنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر وہ دا پاس سلم او دا نزول پہ اعتبار سر واللسم نمبر صورت تے خواب نو ربط تا صورت تمخ کی صورت سردا دے چی پمخ کی صورت کی ذکر دا عبادت تبید او اسباب دا ہدایت ذکر شخا نو پدی کسی کی گی پدی کی ذکر دا مقابلی دا ہدایت او دا مکذبین و تذکرہ کی گی خواب بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی ایلد لیتائی کسلراب یکذبو چی تکذیب کئی بالدینی دورہ دی دا قیامت انکار کئی دا قیامت در دینا چلا جنتا ولا نارا چی نا جنت شتے و نا جہنم شتے و نا حساب کتاب شتے خواہ فذالک الذی پس دا آکست یدعو لیتیم چی سکی
یدعو الیتیم چې دفقی د خپل ځان نه یتیم لرا دکی ورکی شړی یتیمانانو لرا ولا یحض تیزی نکی علی طعام المسکین پروټی ورکول مسکینانو ته سکی بخل پکې ډیر زیات ته بخیل ډیر زیات ته نو فویلن پس هلاکت للمصلین دا پار د منځ کوونکو الذین خلقهم دی چینان صلاتهم په منځونو خپلو کې ساهون سکی سستی کوي الذین خلق هم یراؤون چریا کون کی دی پخپل منزونو کی ویمنعون الماعون و منکی اغا دا ضرورت سیزون دا خلقنا لکه مثال دا ضرورت چکم اشیاء دی تیل مالگا شو لور رمبے شو دا سی نور چکم دا وارا دا ضرورت دا اشیاء دی کنا دا خلق لنور کی مطلب دا یو انسان خیگڑا پی نکی گی د خیګړی نه بس بنیت نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای چې پکم انسان خیګړ نه کیږي نو دا د انسان د بنیت علامه ده او بنیت سړی نه دی بنیت سړی دی ګوره د الله نه دی خوخه ٹھیک شو جی له صفا ساتي له چې کوم نه هغه صفا کول دا بنیادی شی دی چې له دې صفای کنه نو بس الله تبا اورسي او کنه ستا په دې ړکه غونډان او خيري پراتی نو ته ګوره چې کوم نه هغه الله ته نشي رسیدي خجی ویمنعون الماعون و منکی دا خلقنا اسباب دا ضرورت چیسے دے اگا دا کور دا استعمال یا دا ضرورت اگا وارا سیدونا ذکر انسان دے نو بس خامقا انسان کمزور دے انسان باندے ہر قسم حالات رازی اب آیو شاعر وی کرا وی چی مدام وی پا یو حال کی اگا خدای دے بنی آدم با کل سنگ وی کل سنگا ومنگا ہر قسم حالات پر رازی کرنا خجی سورت کوثر مکی سورت تے نازل شوه د رسول سورت عادیات او مکی سورت تکاثرنا د ترتیب جمعی په اعتبار سره اته د پاسه سلام او د نزول په اعتبار سره 15 نمبر سورت ته ربط ته سورت مکی سورت سره دا دی چې په مکی سورت کې بیان د اوصاف د مکذبین او شو نو په دې سورت کې څه کیږي بدی صورت کی بیان دا اوصاف دا متقین دا مخلصین ذکر کیگی موضوع دا صورت صدا حضیمت دا اعداء الاسلام چی اللہ دا اسلام چی کم دشمنان دی کنا ندائی با اللہ پا دی خپلو ارادو کے ناکاما کئی اللہ تعالیٰ با جی کم ندائی تا ناکامی ورکی دی با اللہ ذلیل کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بیشک منگا آتینا کا درکڑ دیتا تال کوثرا کوثر لراب نو کوثر نا مطلب سرے خیر کثیر دے یا قرآن مجید دے یا تینا مطلب چکم دے کنا اگا حوض کوثر دے چی یو نہر دے پا جنت کی چی اللہ تعالیٰ بسکی اللہ با پیغمبر علیہ السلام تا دا قیامت پرز حقا پیغمبر علیہ السلام با دا دخ کی حوض او دا دے نہر پا غار بندے ولاڑی او خپل امتیانو تبا او باور کئی خواہ نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی پیغمبر علیہ السلام با ار اغی خپل امتی تبا چکم امتی دا پیغمبر علیہ السلام دے اغا تبا دا حوض کوثر او باور کئی خواہ اللہ دی منگتم نصیب کی علماء ذکر کئی وی دا دا حوض کوثر او بچری اس کلی کنا وی دا محشر پا میدان کی بدی دا تن دینا اللہ تعالی بچ ساتی بیا بدر باندے چرے تندران چیگا ٹھیک شو جی فصلی لربکا پس منس کا ودا پار در اخپل ونحر او قربانیو کا مطلب تینا سے دے عبادت بدنی او عبادت مالی فصلی لربک تمام انواع دا عبادت بدنی پکی داخل شو ونحر او تمام انواع دا عبادت مالیا ان نشانیکا بیشک دشمن سا چرے هو الابتر دے سے دے اگا منکڑ شویر دا خیرنا یا نسل بن شویر دے دو نو علماء کرام ذکر کئی کرام وی دی صورت کی اللہ پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ور کئی چی دا اللہ پیغمبرہ دا کافران چستا متعلق کمی خبری کئی پا دی خفا کی گما دی بسوی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے کم دے کنا وی دا نسل مخ کے نچلی گی وی پریگی دی وی شان دے نعوذ باللہ کا پریگی دی وی دتی کم دنوی تردے با ترکمی پوری دک کسی وی یو سڑے دے بس ختم بشی نعوذ باللہ ٹھیک شوا اللہ دل تکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی چک بر خفا کی گما دا اللہ حبیب استا چکم مشن دے کنا دا با تر قیامت تا پوری جاری بھی دا کافران دا پخپل سوچونو پخپل ارادو کے ہمیشہ دا پارا خاسر و نقصانیان بھی خواہ
ان شانیک بیشک دشمن ساچره هو الابتر د منقطی د خیرنا او د امر د امور د دین نه. سورته کافرون مکی سورته شپږ آیتونه دي، نازل شوه د رسول سورته ماعون نه مکی رسول فیل نه. د ترتیب جمعی په اعتبار سره نه د پاسه سلام او د نزول په اعتبار سره اتلسم سورت ته. ربط د سورت مکی سورت سره دا دی چې په مکی سورت کې بیان د مقام د کوثر وشو. اوس په دې سورت کې حکم کیږي پیغمبر علیه السلام ته چې څه چل بکې بیان د مقاطعه الکفار چې د کفار سره مقاطعه وکړه. ٹھیک شو جی. موضوع د صورت سره موضوع د صورت المقاطعه مع الكفار، د کفار سره قطع تعلق کولی چې دا غي هغه امیدونه چې کوم دي چې هغه مکمل طور سره ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبدو زب عبادت نکم پا مستقبل کی ما دا عبتانو تعبدونا چی تاسو عبادت کوئی ولا انتم او نتاسو حالا عابدون عبادت کون کی ما دا اغا اللہ عبدو چی دا عبادت کم چی دا کم اللہ زحالا و معالا عبادت کم نددق کی اللہ تاسو اسم عبادت نکوی پا مستقبل کم نکوی خواہ ولا انا نیم زعابد عبادت کون کے پمثل معبد ولا انا نیم زعابد عبادت کون کے اے مثل عبادتکم ما عبدتم آچ عبادت کوي تاسو ولا انتم اونی تاسو عابدون عبادت کون کی حالا ما دا عبدو چیز بے بندگی کوم لکم ساسو دا پارا دینکم اغا جزا دا عمل ساسو دا ولی زما دا پارا دینی جزا زما دا عمل لا ساسو دا پارا ساسو دین زما دا پارا زما دین. لکه دی راغلیو کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیوی کمپرومائز بوکو وی زمونگ پا دی علاقہ کی وی ارٹیم جی کمنر حقا دا مسئلی وی کنا وی سچل بوکو یو کال بوی توی جی کمنر زمونگ دبوتان عبادت کے او بل کال با مونگ وی استاد خدای عبادت کو وی دا مسئلی با ختمی سیخا. ٹھیک شو جی. نو دا مشورہ سوا سیاسی مشورہ وا کچھ لو کچھ دو باندے کا کچھ لو باندے. نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم نازل کے چگور دا اللہ حبیبہ دا دی دا تم ختم کا چگور پیغمبر چرم جی کم نرحق بوت دا بوت عبادت نشی کولے. پیغمبر ہمیشہ دا پارا دا بوت تا عبادت روکتام کئی خواہ. لکم ساسو دا پارا دینکم دین ساسو دے ولی زما دا پارا دینی اغا دین زما دے. سورہ نصر مدنی سورت تے او دری آیتون دی او نصر ورطا پدی بنیاد باندے ویلے کی گی چی پدے کی کلمہ دو نصر ذکر کرے شوی دا سورت نازل شوی دے رست رسورت توبینا. دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر لست پاس سلم سورت تے او دا ترتیب نزول پہ اعتبار سرا دیار لست پاس سلم سورت تے خواہ. خجی ربط صورت تمک کی صورت سردا دے کنا چی پمک کی صورت کی تذکرہ شوا حکم شا مسلمانانو تا چی تاسو مقاطعو کی دی کفارو سرا دو کفارو سرا مقاطعو کی قطع تعلق و سر راولی. نو پدی صورت کسی کی گی مدد دا اللہ تذکرہ دا چی گوارے تاسو خپکی گئی ما تاسو کدی دی کفارو سرا مقاطعو کلکنا نو تاسو پا دنیا سے پرک نپریوزی دا اللہ مدد بدا سرائی تا. ٹھیک شو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جار کل چراشی نصر اللہ مدد اللہ تعالی والفتح و فتح دا مکی معظمی مطلق فتح نصر اللہ مدد دا اللہ تعالی پا دشمنانو دا اسلام باندے خوا یا فتح دا مکی. ورعیت الناس من بت خلق العرب یدخلون داخلی کی بدئی فی دین اللہ پا دین دا اللہ تعالیٰ کی افواجن ڈلی ڈلی. نو چکل دا مکی معظمی فتح وشوکنا نو بیا بسو قبائل برات للو طول قبیلو با ایمانون رالل کا. علماء کرام ذکر کئی وی فتح دا مکی دا وجنا علماء کرام ذکر کئی وی اطراف دا عالم کی دا کم خلق چی پدی انتظار باندے ناستو چی گورو کنا چی یرا دا دی مسلمانانو دا دین دا حقانیت سنخ ممتملا بیگی و چی کلا ورطا اللہ فتح دا مکی معظمین اکڑا کنا نو دنیا تا دا اسلام اغا حقانیت خکارا شخا. ٹھیک شو جی. نو علماء کرام ذکر کئی ویسو پیغمبر علیہ السلام تبا بیا جماعت در جماعت پورا قبیلی برات لے اسلام کے بداخلے دیکھا. فسبح پس تسبیح بیانوا بحمد ربکا پنز در افستاب
واستغفره طلب د بخنه وکړه د الله تعالی نسوکا تواضعا چې خپل ځان کې عاجزی پیدا کا او بل و اظهار الافتقار چې په ځان کې نرمی پیدا کا نرمی او تواضع دا دو صفات دي چې دا انسان کمال ته رسوي کا ٹھیک شو جی تکبر او سختی دا دو صفات دي چې انسان زوال ته رسوي او عاجزی او نرمی دا دو صفات دي چې انسان کمال ته رسوي کا ٹھیک شو جی نو عاجزی جی کم در حغزان کے پیدا کول لی نو اللہ تعالیٰ بھی فسبح بحمد ربک واستغفر انہو بے شکر دا اللہ تعالیٰ کان دے توابا رجوع کون کے خپلو بندگانو تا پا افاظی ترا یا قبل ان کی دو توبی دا خپلو بندگانو دے چھ انسان کلا اللہ تا رجوع او کی کنا اللہ تعالیٰ دا خپل رحمت پا لپیٹ کرا ولی کا گورے رجوع الاللہ پکار دا رجوع الاللہ دا گورے بنیادی شے دیکھا سورت لہب مکی سورت تے او 15 آیتون دیکھا نازل شوی دے رسول سورت فاتحینا امکی سورت تکویرنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سرا یول استپاس سلم سورت تے او دا ترتیب نزول پہ اعتبار سرا شپگم نمبر سورت تے خواہ ربط تا صورت تمک کی صورت سردا دے کنا چی پمک کی صورت کے سو بیان دا نصرت الموافق کو شو چی کم خلق شو دا اسلام موافقت لرن کیو دا اغی دا نصرت تذکرہ شوا نو پدی صورت کی سکی گی پدی صورت کی بیان دا خزلان المخالف چی کم دا اسلام مخالف تے کم دا پیغمبر علیہ السلام مخالف تے کم دا دین مخالف تے دا اغا رسوائی اللہ تعالی دل تک ذکر کئی خواہ اللہ بے اللہ ابی لہب چے رسوا کنا نہ دا کسی بسی دا ہر یو دا دین مخالف پسی اگا با اللہ رسوا کئی خوا موضوع صورت صدا موضوع صورت بیان ہلاک من جارح فی التبلیغ و انتقامی چے کم سڑے دا اللہ تعالیٰ دا دین پا مقابلہ کے رکاوٹ جوڑی گی کنا نہ دا کہ انسان اگا انجام بسی اللہ دا اگی تذکرہ کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب تبت حلاک شو یدا دوار لاسون ابی لہب اند ابی لہب و تبا و حلاک شدے علماء کرام ذکر کئی ویسو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی غزار کڑو پا دیکھ پلاس باندی نو اللہ تعالیٰ پا دقا اللہ تعالیٰ پا ایٹم بم رو گردو چگوارے دی ابی لہب دا غلاس تی تباشی چی دا اللہ پا پیغمبر پا رحمت للعالمین باندے غزارو کا رحمت للعالمین باندے غزارو کو و تبا و حلاک شدے سارد زوی خپل چکم عطبہ دیکھا عطبہ علماء ذکر کئی وی دا ابی لہب چیو کنا دا دوارا او دا خضا چیو ام جمیل دا سخت مخالف و دا اسلام کا دا پیغمبر علیہ السلام سخت مخالفینو کا علماء کرام ذکر کئی وی عطبہ دا ابی لہب چی کم دن اغزویو اللہ تعالیٰ وی کنا وی دا دوارا تباشو ولی دا عطبہ چیو کنا وی دا پیغمبر علیہ السلام لور مبارک چی کموا وی دولون دا ابی لہب پا دی زامنو باندی کوئی دن شوی بیقا خوچے کلا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تا اللہ نبوت ورک کنا نو دا امی جمیل لولا گیر دا ابی لہب خزا دی خپل زامنو تیوی وی تر اغی پوری بدر تبخن نکوم تر کمی پوری چی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دوار لونمو پری قودینی دیلمو طلاق نی ورکڑے خوا ٹھیک شو جی نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دغا ابی لہب دا دوارا زامن نو لگی دل پیغمبر علیہ السلام دغا دوارا لون مبارکی جے کم دے کنا دائی سکڑی دائی آزادی کڑی خدای پری خودی نو چے پری خودی نبی کریم تپدی بند دیر غٹ دکھ و تکلیف او رسید خواہ دیر دکھ و تکلیف زکا پا دا طولنا لوی تکلیف دائی کنا چے دا یو پلار دا لور جے کم دا اغی کوروان سی ٹھیک شوی جی نو علماء ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام بڑیر زیاد خفاونو نو بیا رسول اللہ مبارک چکم دے کنا دا نور مبارکہ حضرت زینب چکلا رات لکنا نو دی عطبہ پی غزارو کو نو چی غزارو کو کنا نو حضور علیہ السلام برطبت دعاو کرا وی اللہ پا باندے وی دخپل سپون یو سپے مسلط کا اللہ دخپل سپون پی یو سپے مسلط کا کتابون ذکر کئی وی دغا عطبہ نو دا خبر پسڑو لگی دا چی خام سر بسکی گی خواہ دے با یاری دے بیا
یو ځلې وی شام ته قافله روانه وه که نه، نو وی دی په دې قافله کې دی په دې قافله کې نو چې یو ځای کې قافلې پړاو وکړه که نه، ده ورته وي زه یېرېږم، ده وي تاسو سره دقسې په دې صحرا کې نشم پاتې کېدی. نو د قافلې والا څومره چې سازو سامانو هغه ټولې راجمع کړه او دا ابي لهب دا زوی نه و، دی په هغې باندې د پاسه اوده کړ. علما ذکر کوي که نه، وایي څه وایي چې شپه شوه که نه، د ځنګل نه یو زمری راغلی او د بیل بیل سړي چې کوم نه د دې قافلې د دې خلقو د دې خولې به یې بویولې که خولې به یې بویولې چې کله د ټولو خولې بوی کړي که نه هېڅ چاته یې څه ونه وي. وایي چې داسې پورته یې وکتل که نه، د دې سامان د پاسه دی پروت و، هغه ځای نه یې راټوپ کو او چې څنګه یې د ده خولې بوی کړه که نه، کتابونه ذکر کوي وایي دغه زمری راولګېدو، دا ابي لهب دا زوی دا عتبه دی په منځ وشلو که دی په منځ ختم کو. ځکه د الله د پیغمبر به دعا وکنه چې څه دی، اللهم سلط علیه قلبا من کلابک، الله د خپلو سپو نه په یو سپی مسلط کړه. نو ګورې د الله څخه دیر وي خو اندیر نی، ګورې الله څخه دیر وي خو اندیر نی. او چې الله چې کم دی که نه، الله د یو انسان تپوس کوي که نه، نو د الله تپوس ګوره ډېر زورور او ډېر سخت وي. الله تپوس ګوره ډېر زورور او ډېر سخت وي. ښه جي کم دی جي تبت هلاک شو یدا ابي لهب، هغه دواړه لاسونه د ابي لهب و تب او هلاک شدی. ما اغنا لري نه کان هو ددنا مالو مال ددو ما کسب، او هغه چې اولاد وددو، هغه چې کم اولاد ملاو شو د په دې دنیا کې، نو د الله د عذاب چې کله په دې ابي لهب رالی کنه، نو نه مال خلاص کو نه اولاد خلاص کو، بس سو د الله په گرفت کې رالی. نو الله یو داسې مرض راوسته کنه، کتابونه ذکر کوي وای دی با په یو کوټه کې به پروت صحاب بوی به تخا. او بیا علما ذکر کوي کنه وای دوم د دې بدن نه به یو بدبو روانه وه، نو ګوره زامن به هم وله خواله نه تلل. بیا یو حبشي غلام چې کم دی کنه، هغه مقرر کړو چې هغه به ورته لکه د سپي په شانتې دا روټۍ به ورته داسې غورځوله، لکه د سپي په شانتې به دا روټۍ ورته غورځوله. نو علما کرام ذکر کوي کنه وایي څو چې کله دی مړ شه کنه، چې کله مړ شو نو څه چلو شو، یو حبشي غلام له پیسې ورکړي، لکه د سپي په شانتې خپه کې والا پړې واچو او یو کند ته ور وغورځو نو علما کرام ذکر کوي کنه وای دشمنانو د حق او د دشمنانو د اسلام هغه ګوره الله تعالی تبا کوي. سیسلا نارن درله چې داخلېږي به دی اور ته ذات لهب چې لمبو واله دی، وامراته او خدد دی ابي لهب چې ام جمیل حمالة الحطب اوچتونکې د سوا د خشاکو وا، اوچتونکې چې کندر د هغې لرګو وا، فی جیدها په سټ د دې کې حبل نسیوا من مسد د پټ نقه د چانه مسد چې کمدن هغه ویل کېږي دا د هغې د پاڼو د کجورو. نو علما کرام ذکر کوي وایي دغه ام جمیل چې کومه وه که نه، دغه ام جمیل علما ذکر کوي وایي لرګوله تلې وه او پنډ یې تړلی و، وایي هغه پنډ چې کوم دی که نه چې دی خپل ځان ته راړو، وایي هغه رسۍ یې د مرۍ ته اړمه شوه، نو پانسي ورته واچېده. بس الله هلته کې تباه کړه، الله هلته کې تباه کړه. نو علما کرام ذکر کوي کنه وای په دې صورت کې مضامین چې کم ذکر شو، تبت یدا ابي لهب وتب، د الله به د خپل پیغمبر مدد بکوي، او الله به د خپل پیغمبر او د خپل دین چې کم مخالفین او کم مقابلین دي کنه، هغه به الله نیست او نابود کوي، هغه به نیست او نابود کوي، اگر چې لږ ټایم به پکې لګي. صدق الله العظیم، صدق رسول الله. بس